السلام علیکم مرګرو، تاسو له نن د چاولو پخولو طریقه راوړې د ویډیو را سره پوره وګورئ او مخکې خامخا له مرګرو سره شیر کې راځي ویډیو شروع کوو. مرګرو دغسې به ټماټر میده کوئ، دوه یو به پیاز میده کوئ او درې به مرچ راواخلئ. صحیح ده. او بیا به دغسې یو کړۍ راوالئ مرګرو، په هغې کې به دقه شانتې چې دی ښایسته غوړي واچوئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دغسې غوړي واچوئ، دغه ټماټر او پیاز به دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی ور واچوئ. طریقه ډېره سمپل او اسانه طریقه ده. ویډیو را سره پوره وګورئ او دغسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په دې چینل به تاسو ته دغه شانتې ښایسته مزېدارې ریسپیګانې چې دی هغه ښیږي، نو دا به دغه شانتې چې دی سر به پرې کښېږدئ دغه من چې صحیح ده. دا ټماټر او پیاز چې دی ښایسته پاخه شي. ماشاءالله تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی زموږ ټماټر چې دی هغه بالکل یو څه ناڅه چې دی هغه پاخه شو. نو دا به دغه شانتې چې دی د چمچ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته وټکوئ چې دا ټماټر چې دی بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه میده شي. نو بیا چې څومره ټماټر ښایسته پاخه شي او میده شي، نو هغومره د چاولو ذایقه چې دی د وریجو ذایقه هغه مزېداره وي او ښایسته وي. نو ویډیو به راسره پوره ګورئ، نو طریقه به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې سمپل وښیم زه. بیا به دغه شانتې چې دی یو چمچ چې دی هغه ورته زیره ور واچوئ. صحیح ده. او بیا به دقه شانتې چې دی 2-3 ټوکړې چې دی دالچیني ور واچوئ او لږ شانتې چې دی هغه به ورته اجوین ور واچوئ. صحیح ده. دا به دقه شانتې ښایسته مزېدار چې دی د هر څه دقسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ چې بالکل دا مصالحې چې دی ښایسته پخې شي. بیا به دغه شانتې چې دی نیمه چمچ چې دی هغه ورته سره مرچ ور واچوئ. صحیح ده. لال مرچ او یو چمچ چې دی هغه به ورته نمک ور واچوئ، مالګه. صحیح ده. ډېر اسانه او سمپل ایزي طریقه ده. او ویډیو به پوره ګورئ او مخکې به خامخا شیر کوئ چې نورو دوستانو ته هم ورسیږي، ځکه زه تاسو ته سمپل طریقې راوړم، ډېرې قیسې درته پکې نه کومه. سمپل او اسانه طریقې تاسو ته زه ښیم په دې چینل باندې. نو تاسو زما سپورټ چې دی هغه ضرور وکړئ، دا ویډیو خامخا مخې ته شیر کړئ چې نورو دوستانو او ملګرو ته هم ورسیږي. دقسې به پکې دا مرچ چې دی ښایسته مزېدار چې دی هغه میده کړئ چې د مرچو ذایقه پکې هم راشي. صحیح ده. د ګیس به پسې نارمل کړئ، دا بالکل به دا مصالحې چې دی ښایسته دغه شانتې بالکل سرې کړئ چې دا بالکل ښایسته مزېدارې پخې شي. څومره چې مصالحې ښایسته پخې شي، نو هغومره د چاولو ذایقه د وریجو ذایقه چې دی هغه مزېدار او ښایسته وي. نو زه چې کومه طریقه ته ښیم انشاءالله دا به سمپل طریقه وي، ساده طریقه به وي. طریقه خو به ډېره ښایسته وي، خو زه به تاسو ته په ساده الفاظو کې ښیم. صحیح ده. طریقه به ډېره نوې طریقه وي، خو زه به تاسو ته په ساده الفاظو کې ښیم. نو زما ویډیوګانې سره ضرور مخې ته شیر کوئ. بیا به دغه شان چې تبې سور شي، بیا به دغه شانتې اوبه ور واچوئ، پاڼې. صحیح ده. دقسې به ورته یو 3 یا 4 کپه پاڼې به ورته ور واچوئ. موږ چې دی 1/2 کیلو چاول یې پخوو. صحیح ده. چاول چې دی هغه به نیمه ګنټه مخکې چې دی په اوبو کې خیشته کوئ. صحیح ده. بیا به دغه شانتې یو 3 کپه چې دی د چایو کپونه هغه به اوبه واچوئ. بیا به دغه شانتې چاول یې راوړئ، چاول یې به ښایسته پاکې صفا وینځئ او دغه شانتې به ورته ور واچوئ. صحیح ده. ماشاءالله تاسو کتلی شئ موږ چې دی چاول یې هغه ورته ور واچولې. دا به دغه شانتې ښایسته مزېدارې چې دی هغه دقسې په دغه کې میکس کړئ ښایسته مزېدار، او ګیس به پسې بالکل فل تیز کړئ. صحیح ده. که اوبه کمې وي دغسې نورې به ورته لږ شانې اوبه ور واچوئ. زموږ اوبه کمې وي، ما ورته لږ شانتې اوبه چې دی هغه نورې ور واچولې. دغه شي دوباره بیا دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ او سر به پرې کښېږدئ د پوره 10 منټو دپاره. صحیح ده. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ موږ چې دی 10 منټه وروسته د سر لرې کړو، نو زموږ چاول چې دی هغه بالکل چې دی راخوټ کېدلي دي اوبه پکې، او بالکل چاول یې تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې دی د پخېدو طرف ته ښایسته مزېدارې چې دی هغه روان دي، مطلب بالکل پخېږي. بیا ته به پرې سر کښېږدئ 15 منټو دپاره. صحیح ده. سر به پرې دغسې کښېږدئ 15 منټو دپاره. ماشاءالله تاسو کتلی شئ موږ چې دی بیا ته 15 منټه بعد سر لرې کړو، چاولو چې دی اوبه بالکل وچې کړي، نو دوباره بیا دغه شانتې ښایسته مزېدارې چې دی هغه میکس کړئ د چمچ په مدد سره چې دا کمې اوبه پکې وي چې دا لاندې یخته کوزې شي او وچې شي. صحیح ده. دا به دغه شانتې دوباره چې دی ښایسته مزېدارې چې دی هغه دغسې ښایسته مزېدارې میکس کړئ د چمچ په مدد سره، او ګیس به پسې چې دی نارمل کړئ. صحیح ده. اوس به ګیس پسې نارمل کړئ ځکه اوبې وچې کړلې. ګیس به پسې نارمل کړئ، کمه چوله باندې به دغه شانتې وریجې اوس کښېږدئ. صحیح ده. نو ډېر اسانه او سمپل ایزي طریقه ده. دقسې به چې دی سر پرې کښېږدئ 15 منټه او بیا پرې سر کښېږدئ. صحیح ده. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چاول چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدارې چې دی هغه تیارې شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله څومره ښایسته مزېدارې چې دی چاول یې تیارې شوي دي، خو اوس هم دې ته لږ د دم د ضرورت دی. صحیح ده. اوس به پسې ګیس بالکل چې دی هغه بند کړئ او دوباره بیا چې دی په دم باندې کښېږدئ په بند ګیس باندې. صحیح ده. 15 منټه.
ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چاولې چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدارې چې دی هغه تیارې شولې بالکل دانه دانه چاولې چې دی هغه پخې شولې زموږ نو تاسو هم په دغې طریقې سره ښایسته مزېدارې چاولې ځان له پخې کړئ ډېر اسان او سمپل طریقې ده زموږ ویډیو کې هم خوښه شوې وي نو مخکې خامخا له نورو ملګرو سره شریکه کړئ ډېره مننه ښه ده او اباد بریالي اوسئ د بلې ویډیو پورې تلئ الله په امان